دا ملګری تپوس کوي چې یو صورت دا دی چې سړی په سرتوره باندې موس کوي او بل صورت دا دی چې سړی جماعت ته ورشي هلته کې ټوپای پرتې وي د پلاستیک واله وي هغه ډېرې زیاتې څښا شوي وي شلیدلې وي نو افضل صورت کم یو دی په داسې صورت حال کې د ټولو نه افضل صورت کم دی چې په سرتوره باندې موس کول پکار دی بیا او کنه دغه ټوپای په سرول پکار دی نو جواب دا دی چې په سرتوره باندې موس کول د سنتو نه خلاف دی دا مکروه دی او په داسې لباس کې موس کول چې هغه د عزت لباس نوي هغه د وقار لباس نوي هغه د معاشره کې د معزز سړي لباس نوي نه په داسې لباس کې موس کول مکروه دی د عذر حالت جدا دی په عام حالاتو کې په داسې لباس کې موس کول دا مکروه دی اوس دا تاسو چې کوم خبره کوي چې یو طرف ته په سرتوره باندې د موس کولو آپشن دی بل طرف ته په دغه څخه ټوپای کې موس کولو آپشن دی نو په دې کې کوم یو اختیارول پکار دی نو دې ځای کې لږ سوچ پکار دی چې الله تبارک وتعالى ته مونږ ودرېږو او مونږ له چې سره کړی دي نو زمونږ رب را کړی دي تر دې پورې که زمونږ بدن دی او که زمونږ ژوند دی که زمونږ صلاحیتونه دي که زمونږ رښتې دي که زمونږ نور ارس چې دي دا ټول مونږ له الله تعالی را کړی دي نو الله تعالی مخې ته چې مونږ ودرېږو نو مونږ ځان ولې په دې دوه آپشنو کې را بند کو مونږ له پکار دي چې مونږ هر وخت په سر باندې ټوپای ساتو که دغه مشکل وي نو په جیب کې تر کوم مونږ نور کړي ساتو نو جالای والا یو ټوپای والو خصفا سوترا خخکلی انا هغه ځان سره جیب کې ساتو او هغه د موس په وخت کې هغه استعمالو نو د دې خبره اهتمام پکار دی نه په سرتوره باندې موس کول پکار دی او که څه عذر نه وي ان په دغه ټوپای باندې موس کول نه دی پکار خو لیکن کچاري بنده سره ټوپای نه وي پاتې شي وي ته او یا داس عذر والا حالت راغې نو بیا د سرتور نه په دغه ټوپای کې مسکول زکه بهتر دی چې قانون ته بلاره برابر شي سر به پټ وي حالانکه بهتر دادی چې د خپل باندې ځان له ټوپای تنظیم وکړي